نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. دا زمون څلورم درس دی په مسله د تقلید د امامانو کې. مخکې درې درسونه په دې باندې ذکر شول چې د تقلید د ائمه اربعه رحمه الله دا جایز دی او د هغې دپاره په ثبوت کې قرآن کریم واته آیتونه هغه پیش شو. نننی درس کې به انشاءالله هغه استدلال د قرآن د احادیث مبارکه ونی. نو زموږ سره دې باب کې هغه چې حدیثو کتاب د ترمذي د هغې جلد دویم او صفحه 220 په دې کې روایت راوړي عن ابي عبد الله انهما سمعا حذيفه يقول. دوانو د حذيفه رضی الله عنه واوریدل چې دو فرمایل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبی علیہ السلام وفرمایل انی لست ادري ما بقائي فيكم. ما تفتنشته چې زما بقا به تاسو کې څومره فاقتدوا بالذين من بعدي. تاسو اقتدا وکړئ په هغه چا پسې چې زما نه وروسته دي. او په دې سره نبی علیہ السلام اراده کوله یعنی ابا بکر وعمر وهدي عمار واحد بن ام عبد. یعنی تاسو اقتدا وکړئ په هغه کسانو پسې چې زما نه وروسته دي. یو پکې ابوبکر رضی الله عنه دی، عمر رضی الله عنه دی، او عمار بن یاسر رضی الله عنه دی، او عبدالله بن مسعود رضی الله عنه دی. د دې څلورو صحابه کرام د اقتدا حکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورکو. غیر مقلدین چې مسما دي په وابیانو باندې دی وی قرآن او حدیث په معنی دي دا خپل څه شی نه مانی. دا حدیث دا ثابتوي چې قرآن به هم مانی، حدیث به هم مانی. او دې سره سره د څلور صحابه کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام موږ تاسو سره معرفي کړو چې د دې خبره به مانی او د دې اقتدا وکړي. نو د دې اقتدا کول دا د دې وغه تقلید شخصي دی. د تقلید او د اقتدا او د اتباع په منځ کې موږ مخکې ویلو چې د دې په منځ کې څه فرق نشته، یو بل باندې دغه اطلاق کیږي. نو اقتدا او تقلید او اتباع دا یو شی دی، په دې کې کم فرق هغه نه ظاهریږي. دلته نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپله موږ تاسو ته امر راکړ چې د ابوبکر رضی الله عنه، د عمر رضی الله عنه، د عمار بن یاسر رضی الله عنه، د عبدالله بن مسعود صاحب اقتدا وکړئ په دې پسې. دا د دې د قول هغه بطلان شو. دویم حدیث د باب کې چې موږ ذکر کوو هغه د مستدرک دی. خو دا مخکینی حدیث د ډېرو کتابونو نقل کړی دی. د ترمذي سره سره د ابن ماجه هم نقل کړی، ابو یعلا هم ذکر کړی، ابن حبان هم ذکر کړی، مسند امام احمد هم ذکر کړی. لہذا ډېرو کتابونو دا چې کومه دی هغه راوړی دی او ذکر کړی دی. دویم حدیث د المستدرک علی الصحیحین للحاکم د هغې جلد څلورم او صفحه د هغې 35 په دې کې دی روایت راوړي عن جعفر بن عمرو بن حریث عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک عبدالله بن مسعود صاحب ته فرمایل چې ما ته د قرآن کریم تلاوت کوه. نو عبدالله بن مسعود صاحب ته قرآن کریم تلاوت شروع کو. د سورة النساء آیتونه ورته ولوستل حتی بلغ فکیف اذا جئنا من كل امة بشهید. دې ته چې راورسېدو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ته وفرمایل فاستعبر رسول الله صلی الله علیه وسلم وکف عبد الله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه جړاو نیو. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه چې کوم دی هغه تلاوت کول نه بند شو. فقال له رسول الله صلی الله علیه وسلم تکلم فحمد الله في اول كلامه. نبی علیہ السلام ته امر وکړ چې عبدالله بن مسعود صاحب تلاوت خو دې ورته وکړو، خو اوس راته چې کوم دی یو څو خبرې وکړه. هغه مبارک چې کوم دی د الله تعالی حمد و ثنا په اول کلام کې ولوستله. واثنى على الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وشهد شهادة الحق وقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ورضيت لكم ما رضي الله ورسوله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم کله چې دا خبرې وکړې عبدالله بن مسعود صاحب نبی علیہ السلام ته وفرمایل رضيت لكم ما رضي لكم ابن ام عبد. تاسو زه په هغه دین باندې خوشاله ما
هغه څه ته خوشاله چې عبد الله بن مسعود رضی الله عنه تاسو ته نقل کوي. نبی صلی الله علیه وسلم په دې کې تاکید او ترغیب دی خبره تراکه چې عبد الله بن مسعود رضی الله عنه ته کوم خبره نقل کوي او کوم فتوی را تراکي په دغه باندې نبی صلی الله علیه وسلم مبارک چې کوم دی د خوشحالي اظهار کړي. او فقه حنفي اکثر روایت هغه هم چې کوم دی په دې کې د عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه درای موافق دي. امام حاکم په دې حدیث کې فرمایي هذا حديث صالح الاسناد. دا حدیث کوم صالح الاسناد دی او دا حدیث کوم دی صحیح دی. دې هم دا ثابت شولا چې دا عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ دا اقوال او د فتیاو هغه چې کوم دی په دین کې یو اهمیت دی. نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې خوشالۍ هغه اظهار چې کوم دی کړی دی تقلید شخصي عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ ویل کېږي. بل حدیث دریم حدیث زموږ سره هغه د صحیح بخاری دی او جلد دویم دی او صفحه چې کوم دی 1080 په 1080 صفحه کې د روایت راوړي عن ابي وائل قال جلست الى شيبة في هذا المسجد قال جلس الى عمر في مجلسك هذا. عمر الله عنه په دې جماعت کې چې کوم دی ناسو مسجد نبی اشاره ده. فقال لقد هممت الا أضع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين المسلمين. عمر الله عنه ویل چې ما همت کړی دی او دا مې قصد اراده ده چې سپین او زر او سره زر به پرې نه دم په دې کې چې یو خزانه ده مګر دا تقسیم به کوم په مابین مسلمانانو کې. قلت زهراوي فرمایي ما ورته وویل ما انت بفاعل چې ته دا نشي کولی. قال لما؟ عمر الله عنه ته وفرمایل چې ولې نشم کولی. قلت راوي فرمایي ما ورته وویل لم يفعله صاحبك. دا کار ستا د دوه ملګرو نه دی کړی چې یو رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او یو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دی. قال عمر رضی الله فرمایل وما المرآن يقتضى بهما. او دا خو دوه داسې شخصیات دي چې په دوه سره اقتدا کیږي. نو ګوره د نبی صلی الله علیه وسلم د اقتدا سره حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه اقتدا هم چې کوم ده په حدیث پاک کې ذکر شوله. په مخ کې ذکر شو چې اقتدا او تقلید او اتباع په یو بل باندې اطلاق کیږي. ګوره دا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغه تقلید شخصي شوه. څلورم حدیث چې دا غي موږ استدلال کوو په جواز د تقلید باندې هغه سنن ترمذی جلد نمبر 2 او صفحه دا غي چې کوم ده 96 او صفحه 96 کې د روایت راوړي عن العرباض بن ساریه قال وعدنا رسول الله صلی الله علیه وسلم يوما بعد صلاه الغداة موعظه بليغه. نبی اسلام یو ورځ سهار د منځنه زبردست وعظ او نصیحت وکړ. ظرفت منها العيون وجلت منها القلوب چې اوښ کې د سترګو نه توی شولې زړونه ویریدل. فقال رجل یو سړي وویل ان هذه موعظه مودع فماذا تعهد الينا يا رسول الله. یو کس پکې وفرمایل چې دا خو کس ستاسو اخرې هغه بیان دی مونږ ته یا رسول الله تاسو مونږ ته څه فرمایي. نبي اسلام ته وفرمایل قال اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعه. تاسو وصیت کوم د الله نه په یره باندې والسمع وطاعت باندې. فإن عبد حبشي فإنه من يعيش منكم بعدي يرى اختلافا كثير. ځکه چې یو عبد حبشي در باندې هم غلام در باندې مشر شو د هغې اطاعت به کوئ دا خبره به منئ. ځکه که تاسو کې کوم یو کس زندګي بیا موندله دی به وګوري وروسته اختلاف کثیر. وإياكم محدثات الأمور فإنها ضلالة فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عدوا عليه بالنواجذ. هذا حديث حسن صحيح. ګورې دلته کې مبارک ورته وفرمایل چې اختلاف کثیر به وګوري نو ځان وساتئ د محدثاتو نه ځکه محدثات بدعت دي او ګمراهي ده. او فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. که دا زمانه چا بیا موندله چې پای کې بدعات کثیره وو لکه نن سبا چې دغه اهل بدع راوته غلط عقیده ولا مبارک فرمایل فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. پتاو زمانه طریقې لازمي دي زمانه رسول الخلفاء الراشدين طریقې پتا سو باندې چې کوم دي هغه لازمي دي. ګورې دلته کې یو خصوصي قرآن او حدیث په معنی هغه د نور سره معنی. ګورې دې حدیث نه معلومه شو چې قرآن حدیث سره د خلفاء الراشدين خبره هم منل پکار دي. او خلفاء الراشدين دی بیا وی دا غیر مخلدین چې د خلفاء الراشدين هغه خبره بمنو چې هغه د قرآن او حدیث موافقي. که د قرآن او حدیث خبره مخالف وي رسول الله مبارک ته اقوال مخالف وي نو بیا خبره موږ نه منو. وروسته به روایت راشي د تفاعی کې به ذکر شي چې نبی صلی الله علیه وسلم مبارک چا چې شراب وسکل هغه ته به 40 دوري ورکولې. ابوبکر صدیق رضی الله عنه هم 40 دوري ورکولې. عمر رضی الله عنه 80 کوړې
یعنی کې اتیا درې چې کوم دی ورکړي دي. ګوره دلته کې نبی علیه الصلاۃ والسلام عمل په خپله باندې هغه د څلوېښتو درو شو او د عمر رضی الله عنه چې کوم دی هغه د اتیاو درو شو، د اتیاو درو. لہذا دلته کې صراحتا که موږ دې ته وګورو نو عمر رضی الله عنه د ابوبکر صدیق صاحب او د نبی علیه الصلاۃ والسلام د هغه کوړو ورکولو د سزا ورکولو چې کوم دی هغه یو خلاف وکړو که نه، که چې نبی علیه الصلاۃ والسلام 40 ورکړي دي او عمر رضی الله عنه چې کوم دی هغه 80 ورکړلي. نو یوه خبره غلطه شوه چې خلفای راشدین هغه خبره معتبره منل کېږي به چې هغه د سنت رسول سره موافقه ځکه هغه مجتهدین دي خلفای راشدین. نو کومه خبره چې صراحتا په قرآن حدیث کې نه دي اجتهاد کولی شي او دغه موږ چې کوم دی امر دی موږ د دې طریقې کار منو. دا د وهابیانو دغه اصل باطل شي چې صرف قرآن حدیث ومنو او پلار نور څه نه منو، بلکې د قرآن حدیث ومنو دا سره سره موږ ته امر راغی چې فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. په تاسو زما او زما د خلفاو طریقې لازمي دي. دغرانګې بل روایت چې موږ پیش کوو هغه موطا امام مالک دی او صفحه د هغې 332 ده. موطا امام مالک یو حدیث راوړي أنه سمع أسلم مولى عمر بن الخطاب يحدث عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر فرمایي أن عمر بن الخطاب رأى على طلحة بن عبيد الله ثوبا مصبوغا. عمر رضی الله عنه په طلحه بن عبید الله باندې یو کفړه ولیده چې رنګ شوی وه او محرم او په حال د دې کې چې دا عبید الله د طلحه بن عبید الله دی په حالت د احرام کې و. فقال عمر رضی الله عنه ته وفرمایل چې دا کفړه دی ولې رنګ اغوستلې ده یا طلحه؟ حضرت طلحه ته وفرمایل یا بالمؤمنین انما هو مدر، دا خو خاوره ده سره خاوره ده. فقال عمر انکم ایها الرهط ائمة يقتدي بكم الناس. اے عبید الله اے طلحه بن عبید الله تاسو خدا سي خلک یې چې تاسو ائمه دي خلکو یې تاسو سي خلک چې کوم دی هغه اقتدا کوي. فلو ان رجلا جاهلا راى هذا الثوب که یو عامي سړی ستاسو دا کپړه وګوري نو به وایي چې او طلحه بن عبید الله هغه رنګ کړی شوی کپړه اغوستې ده په احرام کې، او لهذا په احرام کې رنګ کړی شوی کپړه هغه جایز نه دی. فلا تلبسوا ایها الرهط شیئا من هذه الثياب المصبغه. داسې کپړې بیا ما غوندئ. ګوره د دې نه استدلال کوو چې ای رهط او یا قومه ائمة یقتدي بكم الناس، تاسو خو د خلکو پیشوایان خلکو د اقتدا کوي. ګوره دا د دغه طلحه بن عبید الله هغه تقلید شخصي شو چې خلکو به کولو. دا د دې هغه خبره پرې ماته شوه چې دا تقلید د قرن رابع نه مخکې نه و، دا په قرن رابع نه بعد شروع شوی. ګوره صحابه کرامو کې دا و که نه، ځکه عمر رضی الله عنه د دې خبره نه دی منع کوو.